السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو ټولو پښتنو یوټیوبرو ته چې هم د یوټیوب چینل د هغو لپاره زه خاص کر دا ویډیو جوړوم. په دې ویډیو کې به خامخا هغه کسانو ته پیدا وي کوم کسان چې یوټیوب استعمالوي که پیدا در نه کړه انشاءالله زه ذمهوار یم لازما به تاسو ته پیدا درکوي، خو په دې شرط باندې چې دا ویډیو تاسو پوره وګورئ او دا لایک کړئ. کوم کسان چې زما دا کار وکړي چې زما چینل سبسکرایب کړي زما دا ویډیو لایک کړي د هغه لپاره به انشاءالله ذمهواري علم چې دا ویډیو به خامخا هغه ته پیدا ورکوي. ویډیو د څه باره کې ده؟ د یوټیوب باره کې ده چې تاسو به خپل سبسکرایب څنګه پوره کوئ. سبسکرایب 1000 سبسکرایب د هغې نه سیوا سبسکرایب دا به تاسو څنګه پوره کوئ. د هغې زه تاسو له ګارنټي درکوم چې ډېر زر تر زره به انشاءالله چې تاسو دغه چې دي د سبسکرایب هغه به پوره شي ستاسو. خو د ټولو نه مخکې ملګرو تاسو ته درخواست دی که تاسو زما دا چینل نه سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ دا سبسکرایب کړئ. ملګرو هر کس دا خبرې کوي چې یاره سبسکرایب او سبسکرایب چې دا څه وجه ده؟ آیا په دې کې څوک چې سبسکرایب کوي هغه ته نقصان شته که نشته؟ د هغه لپاره پکې پیدا شته که نشته؟ ملګرو زما خپل چینل دی که دا دی دوه درې نورې دي څه یو طریقه چلوم څه بل طریقه څه پکې اسلامیک ویډیوګانې شته دي را سره هغه چینل هم را سره شته دی دغه شانتې دوه درې چینلې ما سره نور هم دي خو 1000 سبسکرایب ما لا نه دي پوره کړي. صحیح ده قابو دي انشاءالله پوره به شي په دې تمه یم. خو ما اوس ذهن ته دا خبر راغله چې یاره کم کسان چې ملګرو خاص کر پښتانه چې دي دا دي د یو بل سپورټ وکړي د یو بل د چینل سبسکرایب کړي. په سبسکرایب باندې د چا خبره تاوان نه کېږي الټی پکې ګټه ده او تاوان پکې نشته دی. نو ملګرو کله چې تاسو د یو کس چینل سبسکرایب کړئ نو ستاسو نوټیفیکیشن هغه ته لاړ شي نو که هغه یو غټ یوټیوبر وي هغه ستا چینل سبسکرایب نه کړي ټیک ده او مثال ځان ته غټ ګوري نو د هغه چې کوم کمنټ یې راغلي د هغه نو هغې کې به یو کس داسې وي چې ستا چینل به سبسکرایب کړي. صحیح ده د هر کس په ویډیو باندې کمنټ کوئ که ښه کمنټ کوئ که غلط کمنټ کوئ کوشش وکړئ چې غلط کمنټ خو ونه کوئ خو چې ښه کمنټ کوئ نو لا ښه ده. خو په هغې کې ورته دا لیکئ چې یاره زما چینل مهرباني وکړئ سبسکرایب کړئ. تاسو څومره زیاتې کمنټې کوئ مثال په طور په ورځ کې تاسو 100 کمنټ وکړئ نو په هغې کې به یو نه یو کس داسې وي چې هغه به ستا چینل سبسکرایب کړي. او دغه شانتې ویډیو لایک کول په دې کې هم څه د چا خبر تاسو ته الټه پیدا ده. کله چې تاسو د چا چینل سبسکرایب کړئ د چا ویډیو لایک کړئ نو هغو ته پته لګي چې یاره زما دا ویډیو ده لایک کړې ده هغو ته دا پته لګي چې تاسو پرې کمنټ وکړئ نو هغو ته پته ولګي چې یاره دا زما په دې ویډیو باندې دا کمنټ کړی دی نو د هغې د وجې نه ستا چینل چې کوم وي نو هغه دغه شي دا پروموټ شي او مخکې لاړ شي. نو دې خبرې مقصد مې دا دی چې څومره د چا چینل سبسکرایب کولی شئ زما چینل تاسو سبسکرایب کړئ ستاسو چینل به زه سبسکرایب کوم. دغه شانتې یوازې زما خبره نه ده داسې چې هر یو کس چینل خاص کر پښتانه د یو بل سپورټ وکړئ او د یو بل چینل سبسکرایب کړئ چې د دې ملګرو تاسو وګورئ د دې هندوانو د دې کافرو داسې څومره چینلې مخکې تللي دي هغه خو د چا خبره په دې ټولې دنیا کې عام شوي دي او دغه دی دا عام لکه ډېر مخکې تللي دي د هغوی یوه ویډیو په میلیونو کسان باندې ګوري بیلیونو ته ورسېږي د هغو ویډیوګانې. زمونږ ویډیوګانې تاسو وګورئ یوازې زما نه عام کسانو پښتانه دومره څوک سپورټ نه کوي. وجه دا ده چې پښتون کې دا کینه ډېره پرته ده. انشاءالله زه به د دې کینې په باره کې بله ویډیو کوم چې یاره دا کاپي رایټ څنګه دی ښه دی که نه دی ښه نو دې باره کې به انشاءالله زه بلې ویډیو کوم. خو مهرباني وکړئ تاسو د یو بل سپورټ وکړئ د یو بل چینل سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ که تاسو کروڑ چینل یې سبسکرایب کړئ نو ستاسو پکې نقصان نشته دی الټه هم پکې ګټه ده او نقصان به پکې نه انشاءالله. نو مهرباني وکړئ د یو بل امداد وکړئ د یو بل چینل سبسکرایب کړئ. د الله لپاره هغه چینل سبسکرایب کړئ چې کوم اسلامي چینل وي چې اسلام مخکې لاړ شي د اسلام د احکام مخکې لاړ شي. انشاءالله بلې ویډیو کې ملاقات کوو. والسلام.